السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل یو داسې ملک هم شته چې هلته کې د جینکو سنت هم کېږي، جینکۍ سنتولی کېږي صرف د دې وجې نه چې هغې شرارت او ورانۍ نه کوي، هغه پخې مسلمانانې شي. جی بالکل انډونیشیا یو ملک دی چې په هغې کې د ټول نه زیات مسلمانان دي، خو هلته کې د آبادۍ 50% ښځې چې کوم دی جینکۍ هغه سنت کړی شوي دي، د هغې ختنه کړی شوې ده. په انډونیشیا کې په دې ختنه په دې سنتو باندې د جینکو ښځو پابندي هم ده، دا غیر قانوني هم دی، خو د دې باوجود هم داسې ایکسټریم چې کوم مسلمز دي یا مذهب پسند دي هغه خلک دا یو مذهبي فریضه ګڼي او د دې باوجود د خپلو ماشومانو جینکو هغه سنت یعنی ختنه وغیره کوي. چې کله دا جینۍ سنتي نو هغه ولمبولی شي، بیا ورته ښکلې کپړې ور واچوي او ښې ښکلې سینګار کړي، د دې سینګار نه وروسته بیا په یو چاقو باندې د دې کلیټوریس هغه کټ کوي او باقاعده سنت یې وشي او بیا ورته خار وغیره ور واچوي، دغسې هغه پروسس کمپلیټ شي. دې نه علاوه دویمه طریقه کې داسې کېږي چې یو بانګي چرګ راواخلي، هغه په سر باندې چې کوم کورکور وي هغه کټ کړي او د دغه اینه په مالوچ باندې په هغه چاقو باندې ولګوي چې په کوم چاقو باندې به دا جینۍ سنتېږي د دې ختنه به کېږي. چې کله پې هغه بلډ وینه پې ولګوي نو دغه چاقو باندې بیا د دغه جینۍ کلیټوریس کټ شي او دغه سانته کې د هغې سنت یعنی ختنه وکړی شي. په درېیمه طریقه کې داسې کار کېږي چې کوم خلک د میډیکل خیال هم ساتي او د مذهب او د دغه روایاتو پاسداري هم کوي، یو فریضه هم ګڼي، نو دغه فرض ادا کولو دپاره دغه خلک بیا باقاعده یو هسپتال ته ځي، په میډیکل طریقه باندې د چاقو په ځای په کینچۍ سره او په یو محفوظه طریقه باندې د خپلو بچو د جینکو هغه سنت وکړی شي، هغې ختنه کټ کړی شي. انډونیشیا یو ملک دی چې هلکانو نه علاوه هلته کې جینکۍ هم سنت دی. اوس که زموږ معاشره کې دا خبره چاته وکړله چې لکه جینکۍ هم سنتۍ نو خلک به درپسې خاندي، بلکل خلک به د چمګاونډ نه به دي وباسي. خو اوس هم داسې ملکونه شته د انډونیشیا غونته کې چې هلته د پرسودا روایات دي او خلک ځان ته ایکسټریم مسلم وي او هغه وجې نه خپلې لوریانې جینکۍ خویندې هغه هم باقاعده سنتۍ. اوس تاسو سوچ وکړئ د عمل ډېر زیات سخت دی. میډیکل د دې باره کې وایي چې دغه ماشومې ته ډېر زیات د دې سنت دوران کې تکلیف وي، چې کله د دې دا کلیټوریس کټ کوي نو هغې ته ډېر زیات تکلیف هم وي او بیا د دې نه انفیکشن لګېدی شي او مختلف بکټیریا او مختلف بیماریانې هم دې ماشومانو ته دې جینکو ته لګېدی شي. خو د دې هر څه باوجود چې هلته کې څه تنظیمونه د دې ختنې یعنې سنتو د جینکو خلاف هم دي، بیا هم د ملک 50% جینکۍ ښځې هغه سنت کړی شوي دي.